السلام علیکم. داسې کار دی وروره چې لکه زمونږ د ضلع کې نه ټیمې شته، نه پکې د تپوس شته، نه د دکاندارانو نه څوک تپوس کوي چې دا شی په څو خرڅوي او په څو دی. دا وګوره، دا د کیمرامین دی خو لږ دا دغه ته د ګندونو ته وګوره، دا زمونږ د تحصیل د صفایي حل دی. دا وګوره، دا ډنډونه ټول ډک دي چې اوبه راشي، معمولي اوبه راشي نو ټولې دې دغه ته راشي، پلیتې اوبه وي، خلک پکې مانځله نه شي تللی، دغه ته نه شي تللی. نو لکه مهرباني وکړئ سهیل صاحب، وزیر اعلی صاحب، زه تاسو ته یو خواست کوم چې دا ټیمې لږه ایکټې وکړئ. دا خلک دي د خلکو په حجرو کې کارونه کوي او دلته لکه دا اوس چې په دې باندې ټوله ورځ کې یو کس ولګي نو دا ټول ملک ته صفا کوي، یو کس نشته. هغوی به موږ ته تنخواګانې نه میلاویږي او بس ښه بېغمه ناست. نو وروره دې تنخواګانو خو موږ ذمهوار نه یو که نه، لکه دا ګندونه به د دې پیسې به وله موږ ورکوو. موږ خو ښه برابر ټکسونه په هر څه کې ورکوو که نه، په دوایانو کې ټکس دی، په خوراک کې ټکس کې، په هر څه کې ټکس ورکوو که نه. نو د هغې نه یې تپوس وکړي چې دا ټکس راغونډېږي آیا دا دوی ته میلاویږي که نه میلاویږي. هسې ګڼې سزا او جزا شته؟ یاره جي دا خو سزا جزا کوه نو بیا به دا قانون دغه داسې نو که نه، د دې ټیمې والا به دا کار نو. مثال خبره، ټیمې والا موږ په سترګو نه یې لیدلی. دا ګندونه روځي، دا اوبه روځي، دا موږ په خپله صفا کړو. نو بس او چې کله وي آی پي راځي نو بیا خو ورته ونې مینځي. او داسې ده بالکل، روډونه ټول بند کړي، ټول دغه کړي. سهیل صاحب نه زموږ دغه دی چې مهرباني وکړې د دې ځای د خوراکونو دا نظام چې کم مشر دی د هغې نه تپوس وکړې، د صفایانو چې کم مشران دي د هغې نه تپوس وکړې چې آیا دا نوکري صرف په کورسۍ د ناستې دپاره ده، بس دا پیسې دا تنخواګانې حکومت ورکوي، دا د دې دپاره ورکوي چې په کورسۍ کې کښېنه او دغه راوباسه، ریویو راوباسه او هغې کې کښېنه او بس چکر ولګوه. څه به وایې وروره؟ بس موږ دا وایو چې موږ اوس ټایم له راغلي یو ګنټه مو شو ولاړ یو قطار کې، هغه بینک له ورلو هغوی هلته نه کېږي. د عمرزو د مردان خلک راغلي دی یو بینک له، د یو بینک ته چې دا ټول مخلوق راشي نو دوی به اخر کوي. حکومت د دې پالیسیو نه مطمئن دي؟ یاره چې دوی ته خو یو څیز نه زه مطمئن دا سټریټ موومنټ او کله یو ځای کې روډ بندول او کله بل ځای کې یو څیز یې خراب دی چې دا کم سړي وس رسي هغه پکې بچ دی. دا موږ ټول غریبانانو له بس دغه تکلیف دی چې د لر او د بر نه راغلي یو او د یو بینک ته ولاړ. لکه اوس دا بینک اف خیبر هغه چوک کې دی، هلته کې نه کېږي. دا یو یې مې نه پېژني؟ نه، یو سړی هم نه پېژنم. اوس ورته خپل کارکنان په بغاوت سړي له منډې وایلي دي، هر سړي له ځانونه غرق کړي دي او لار هم دا موږ ته دا زموږ حال دی. هر یو غریب یوازې دا نه د وړو والو ګورو وړو بوره راغلی. یاره جي کم شی به یادو، هر یو شي اور په به یادې او صرف موږ غریبانان تپوس تو کوي په درېیم ځل هم ګټلو په درېیم ځل. یاره جي نو بس تاسو ته ښه پته ده. صحیح. ښه ته څه دا یو دستخط زمین دی نه کېږي، زه مرادم او چې کوم شپارس والی پنساوي ورکوي شي کاغذ وي وکې ورکړه نو به د هغه کار کېږي. موږ دا درې ورځ د ګرځو منډې وو، یو دستخط نه کېږي به دغه. او چې شپارس والی یا ور دننه شي، پیسو والی دننه شي، موږ بار هغه یې ګرځو. بس واپس د دیاړي پرېږدو راشو، کار نه کېږي. به ځو اوس وایي میټنګ دی، پرون وایي میټنګ دی، بس د کمرې بندې شوې میټنګ پسې ګرځي. نو به زموږ دغه حال دی، نو څه ووایو یا والله ټول ټینشنونه دي یاریا. ما ته وګوره نه په ټینشنونو خو خبرې کوو که نه، دې ته خو به ور یادو که نه. ټینشنونه خو به دغه ټینشنونه یاریا چې پیسې ورکې په پاکستان کې ارسېږي. نه موږ پښتونخوا کې جوړ کړو که نه. نو بس پښتونخوا کې خو خدای د حکومت سم کې نو ټول حکومتونه سم دي او زموږ پښتونخوا کې خراب دي. بلو ډاکټر ته یو ماشوم او ښځه پرېوته، ټول عمله یې ورپسې سسپینډ کړه. دلته کې سزا او جزا نشته، دا پالیسۍ جوړي، دا وزو قطارونه ولاړ. نو بعد دا خو زمونږ خپله مطلب دا د کمزوري دی. زه به دغه ووایم چې داسې حکومتونه ولې موږ مسلط کوو چې بیا موږ له ټینشنونه زیاتوي. تا اورېدل او چې بیا دې تپوس کوي په درېیم ځل یې ګټو. نو بس خدای خو دې ولا هغه سړی د خدای مسلط کړي چې لکه مطلب کمې قابل وي. دا د نورو موږ له څوک هېڅ یې ونه کړله. دا د څونه وخت مطلب دا د موږ منډې تړلې. څوک وایي دقه یو صحیح دی هغه پسې منډه وو، څوک وایي دقه یو صحیح دی هغه پسې منډه وو، څوک وایي دقه یو صحیح دی هغه پسې یو هم پرې نه دا خو 14 کاله شو که نه؟ 14 زه چې پیدا شوی یم په پاکستان کې دا ټول ټینشنونه دي. لبقانه ولې ته په خپله پته تا ته نه لګي څه؟ لکه دې وخت کې نور هم زیات شو. نور زیات څه نو بس خوا ته پنجاب ورسره خلپ نه کوي. پښتونخوا خو مثال داسې دی لکه د یو ډیران، نو ډیران پاکېږي نه. پرون خو دا وزیر اعلی چې ملاقات وکړو په کار چې دی مخکې کړی وي ښه به نه وه.
دغه سره وزیر اعلی سره څه شته چې پنجاب وله څه نه ورکوي دا خو پنجاب ټول غلام دی او پنجاب د امریکې غلام دی خبره ختمه نه نو د اصل کې دوی کې هم څه دغه نشته که نه دوی بس دلته جلسې او جلسو په بدماشۍ کار کېږي دغه سره په بدماشۍ خو دوی کار نه کوي خپل حق غواړي خپل حق چې اوس یو سړی په رضا نه درکوي څه به ورسره په رضا ګوره پرون ورغلی ویم چې دا مخکې ورغلی وی نو ښه به نه وه چې په رضا باندې کېږي چې ته ورته بدماشي کوې چې خط مې راغلی د جانان دی خطونه به ته لیږي د پیسو دغه سره چې پخپون پنجاب له پروزې که نه قسم دی کېدله درکي صرف پښتون نه خیدر خان دلته کې وزیر اعلی و نو هغه به ته داسې خیدر خان بس مطلب خبره داسې نه ده ته پیسې ترې ایستې وې که نه ګوره پیسې خو ترې نه رایستې وې خو دله نه ورکوي دا عمران خان څونه وخت کې دا جیل کې هسې بیسې پروت دی نه عدالتونو به فیصله کړې ده پغلا پغلا د څه فیصله دا لږې خلکو غلاګانې وکړله هغه یو ګړی پټه کړه څه چالو شو دا دي خو تبۍ وکړله دي خو غون پاکستان ختم که پښتون یې ختم که پښتون په سر یې پیسې واخېستې څنګه د پښتون په سر پیسې نو به دې خلکو ټول دا بمونو دا دماکې ولې کېږي اخر څه چل دی موږ څه چل کړی موږ کم یو مشین راغی کم یو ستا ټوپک لیدلی دی نه نو څنګه د پښتون په سر پیسې نو بس خو زباني جمع خرڅ شو که نه پښتون غرق دی پښتون دا وګورئ پیسې م وله ورکو ور یو شیز م وله ورکو ولې خراب دا د شهباز شریف کار خو نه دی نو دا د حکومت هغوی څلور کاله مخکې دا کار کړی دی او دوی موږ دارې نن راغی دارې خلکه کړېږي ګوره دغه سره ما ته وګوره چې څه دي همده حکومت موږ عوام خزه عوام څه کولی شي عوام خو یو عوام خو د خپل ام پی او یې مننه تپوس کولی نو کوم د چا نو هغه خو چې ورشو ګیټ راته بند کړي ور راته بند کړي د چا نو کو دا پولیس والا والله په غریب سړي باندې که راکېښود او دقه یې ولري پرېږدي نه پرېږدي دی غریب سړی څوک پرېږدي نه ګوره دا هر یو شي دا چې موږ په خپله نه ټیک کړی دا نظام دا خلک نشي ټیکو خو چې موږ خپله خدای ټیک کړي الله عمران خان اوس په دې خلکو اعتماد وکړي کله یو وزیر اعلی کله بل هلته کې کېږي خپله عیاشۍ خپله عیاشۍ کوي خپلې مزې کوي هلته توجه نه ورکوي هغه غریب زموږ دپاره په ستا ام پي او یې منې ستا ام پي او یې منې زموږ دپاره په جیل کې ګنې قسم په خدای چې غواړي لبخانه که نه نو هغه د باچې ژوند تېرېږي او زموږ د غریب سړي دپاره هغه په جیل خدای دې راخلاص کړي که زما په اړه باندې کړي بابا څه به وایې زه به څه ویم بده چې څه ویم بس دا نور څه ته کوم څلور کاله په دې مرکز کې حکومت کړی دی څه وکړل چا د عمران خان یاره زه خپل د صوبې له څه ورکړل ګوره دا فیصلې باره کېږي باره کېږي خو الله پاک موږ له سر سترګې راکړي دي انسانانو چې څنګه دغه یې که نه نو هغه شان باچا پې باره نه مسلط کېږي دا فیصلې ټولې باره کېږي او په دې کې خاص حکم نشته چې هغه د ما ستا چې کوم دی نو د خیرخواهي او د هغه لپاره منډه تړل هر سړی خپل ځان لپاره کوشش کوي ځان لپاره لګیا دي قوم لپاره نه دي نه قوم لپاره څوک څه کوي صوبه د دیارلس کاله خو صوبې نه کنه نو بس موږ څه ولیدو خو په یو ځای کې یو ریټ چلیږي بل ځای کې بل ریټ چلیږي په پاکستان کې ریټونه چې کوم دی په یو ځای نه ودرېږي